راشد لطیف بیان جاری کړی دی چې کېدای شي ډېر زر افغانستان هم د پاکستان ته راتلو نه انکار وکړي، د افغانستان ټیم هم د پاکستان ته د راتلو نه انکار وکړي. څنګه چې انډیا د سیاسي حالاتو په وجه باندې پاکستان سره 2009 کې بایکاټ کړی دی، نو کېدای شي وایي ډېر زر افغانستان هم د پاکستان ته د راتلو نه انکار وکړي. اوس راشد لطیف دا خبره ولې کړې ده، مکمل تفصیل مکمل وجه در سره شریکوم. هغې نه پس په تاسو هم کمنټ کوئ چې آیا کېدای شي داسې پوسیبل ده چې افغانستان هم د پاکستان ته د راتلو نه انکار وکړي د سیاسي حالاتو په وجه باندې. بل محسن نقوي چې کوم بیانات جاری کړي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن دې حوالې سره څه ویلي دي تاسو له معلومه ده. پی ټی آی چې کوم احتجاج په 24 نومبر باندې بیا په 26 نومبر ډي چوک کې چې کومه واقعه وشوه، نو په دغه احتجاج کې محسن نقوي دا دعوه کړې ده چې په دغه احتجاج کې ډېر افغاني شهري چې کوم غیر قانوني افغان شهري هم په دغه احتجاج کې موجود وو. دا خو یو قسم لا په پی ټی آی باندې هم الزام دی او په افغانستان باندې هم الزام دی. نور هم یو ډیره غټه وجه ده چې در سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم، خو هغې نه پس په تاسو کامنټ ضرور کوئ چې آیا داسې پوسیبل ده. ایز ا کرکټ فین به کامنټ کوئ، دا نه چې یو سړی د افغانستان کرکټ بورډ نه بغض لري یا یو افغانی دی هغه د پاکستان کرکټ بورډ نه یا د پاکستان کرکټ کھلاړیانو نه نفرت کوي، نو د نفرت په وجه باندې یا د بغض په وجه باندې کامنټ مه کوئ. ایز ا کرکټ فین کامنټ وکړئ چې آیا داسې کول پکار دی افغانستان که چېرې د پاکستان نه انکار وکړي یا پاکستان افغانستان سره د کرکټ حالات مزید خراب شي، نو دې دا څومره نقصان د کرکټ فین د تاسو ایز ا نیوټرل کامنټ وکړئ. بل چې کوم دا اوس میټینګ شو د آی سی سی چې کوم په 29 نومبر باندې میټینګ او بیا په 30 نومبر باندې میټینګ شو، د هغې حوالې سره هم راشد خان ویلي دي چې هغه د افغانستان نه سوري هغه د پاکستان آی سی سی سره هم میټینګ او په مقابله ټولې دنیا سره هم میټینګ، ځکه څومره هم کرکټ بورډ ځای په دغه میټینګ کې د هایبرډ ماډل دغه کړی دی، هایبرډ ماډل ایکسپټ کړی دی او د پاکستان چې کوم رای د هغې مسترد کړی وه. انګلینډ کرکټ بورډ هم خپل کھلاډیان د لیګ کرکټ نه منې کړل چې پکې پی ایس ایل هم شامل دی، مطلب راتلونکی چې کوم پی ایس ایل دی کې به د انګلینډ کھلاډیان هم نه وي. نو په دې وجه باندې راشد لطیف وی چې هغه میټینګ پی سی بي ورسز ریسټ اف د ورلډ، مطلب پی سی بي په مقابله د ټولې دنیا میټینګ و. اوس پر راشو چې په کومه وجه باندې پاکستان او افغانستان تعلق مزید خرابېدی شي د کرکټ د سپورټس نه، سیاسي خبرې نه، د کرکټ او د سپورټس. محسن نقوي یو پریس بریفینګ کې ویلي وو، اوس چې کوم د اسانې هاډي چوک شوی دی نه پس محسن نقوي یو پریس بریفینګ کول، هغه پکې ویلي دي چې 2025 جنوري نه پس په یو افغانی هم د ان او سی نه بغیر اسلام آباد ته نه داخليږي. مطلب که پیښور دی خو په بارډر باندې روډي نو روډي دي، دلته په پښتونخوا کې ګرځي، خو کچره اسلام آباد ته انټر کیږي نو هغه باقاعده ان او سی راخلي. اوس ان او سی بچا نه راخلي، دا کمپلیټ انفارمیشن ما سره نشته، خو یو افغانی به هم جنوري 2025 نه ان او سی نه بغیر اسلام آباد ته یا دغه کې پی کې نه بلې صوبې ته نشي وړېدی. دا محسن نقوي دا بیان جاری کړی چې دا قانون به موږ جنوري 2025 نه دا کوو. په دې باندې بیا د افغانستان چې کوم حکومت ته په هم یو بیان جاری کړی وی ولې ویلي دي چې دغلته زمونږ کوم افغان شهریان دي، افغان خلک دي په کې پی کې یا په پنجاب کې یا په هره صوبه کې د پاکستان چې کوم افغان شهریان دي، نو دوی دغلته د کاروبار دپاره دلغلي دي او دوی دغلته کاروبار کوي. مطلب چې کوم جنون خلک دي افغان شهریان دي دلته دي سټیزنشپ ورسره دی، ای خو د هغوی خو لکه داسې دی چې لکه خپل ملک کې د ګرځېدی شي. خو دلته محسن نقوي چې دا کم بیان جاری کړی دی چې 1 جنوري 2025 نه به یو افغان شهري هم د ان او سی نه، مطلب چې کم ان او سی مطلب دا چې چا سره ویزه وي به داخليږي، چې چا سره ویزه نه وي نو هغوی به پنجاب ته دغه اسلام آباد ته دغه صوبو له نشي داخلېدی. نو اوس خامخا چې کله دومره غټ بندیز لګي نو هغه طرف نه به د افغانستان هم څه ناصر ریاکشن راځي. نو په دې وجه راشد لطیف ویلي دي چې کېدای شي افغانستان هم موږ سره تعلق د کرکټ خراب شي او راتلونکي ټایم کې افغانستان هم پاکستان ته راتلو نه انکار وکړي. دې حوالې سره رایې لرئ، کامنټ یې کوئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.